السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو څنګه یې ښه برابر یې عبدالوهاب یم او تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل عبدالوهاب ریاکټس ملګرو راځئ نن را سره د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د روضې مبارکې ګنبد خضرا د هغې معجزه را سره وګورئ راځئ ډېره ښکلې ویډیو دا تر اخره وګورئ او د داسې ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل عبدالوهاب ریاکټس ضرور سبسکرایب ملګرو ډیره زیاته د راز خبره دا شریکوم دلته کې چې کم د دې ځای مشران دي د هغونه موږ تپوس وکړو هغوی وي چې دا خو به تاسو ته پته وي دا مخامخ د حضور علیه السلام روضه مبارکه ده ګنبد خضرا چې ورته وایي لاندې چې په دې باندې موږ کله راشو سلام له نو د حضور علیه السلام چې کله موږ سلام وچو موږ ته مخامخ شنه جنګله ښکاري موږ وایو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه ده خو دا یاد ساتئ د حضور علیه السلام روضه مبارکه چې دا هغه د اولادو دیوالونه هغې ته والې شوي د هغې په منځ کې د حضور علیه السلام قبر مبارک چې کوم ځای کې حضور علیه السلام آرام فرما دی هغه دی هغه چاته هم نه ښکاري خو داسې یو ځای شته چې په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه په صحیح حالت کې چې کوم دننه د هغې قبر مبارک دی هغه ښکاري او تاسو ته دا خبره هم په علم کې راولمه چې د دې ځای خلک وایي دا بالکل ثابته خبره ده چې په دې ځای کې چې کله دلته کې په مدینه منوره کې باران نه کېږي او ډېره زیاته کله سوکړه راشي نو د هغه ځای نه هغه ځای دی تاسو به د شین ګنبد باندې د پاسه د دې ګنبد ته د ستنې سره وګورئ دې سره دا خواته چې دا وړوکې شان ده کړکۍ شان ده دا دومره وړه شان د دې نه چې کله سر کولاو شي نو په دې کړکۍ کې لاندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه چې دی هغه ښکاري او په اوریجنل حالت کې ښکاري او دا هغه کړکۍ ده چې په دې کې دا چې دی په دې کې کله ته لاندې وګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک هم ښکاري او کله چې باران نه کېږي نو چې د دې کړکۍ نه دې کله سر اوچت کړي نو بیا په شیبو شیبو باران وشي